بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول الکریم. ټول ته اسلامي طریقې سره سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکی خبره ده چې نن تاسو ته هم د خوشحالي هغې لکه زه نن څومره خوشحال یم یقین ولره مو چې کومې ورځې چې ته تېرې د هغه مو ته بلکل پاته نه لګي سره څنګه دي که چېرې د مو قوم د سیمو په واجب باندې دومره راټولېدلی شي او د مو قوم ته ایمو سنټرل کونو ته ایمو په واجب باندې چې ته دومره پیدې ملیدلی شي لکه دا خو 3 ورځې دي که نه خدای دې وکړي 3 کوله د الله تعالی جیل راوستی کړي ته یقین ولره چې عبدالخالق باندې به دغه شی دومره هم اثار نه کړي. مشرانو تاسو ټول یا خبرې وکړو مسلمانانو مو ټول یا خبر نن څومره مشکلات ته یقین ولره په پاکستان کې بل یوې حصې باندې دومره مشکلات نشته لکه نن مو څومره کونډې بورې ته دی یا د ما ځوان ته دی یا د ما مشر دی یا څومره کوم ځوان نسل روان دی. زه نن د هغه نسل تیاری کوم چې هغه نسل ته ما سره نن پین نشته دی. زه نن هغه نسل تیاروم د لشرزي د مسوزي د څمکني او د زیموش هغه نسل تیاروم چې هغه سره نن ورځې هم کلام نشته دی. ما هغه نسلونه اوسه پرې تیار کړي چې هغه برود و کلتوسو سره کټان شوي هغه وجه دا وه چې ما ته حکومت توجونه ډېره کړي یعنې هر یو پلار غواړي هر یو بچه غواړي چې زه تعلیم یافته شوم زه د علاقې دپاره او خلکو دپاره څه وکړم خو چې هغه نه دي شوي نه هغه هم همدغه خبره رسي چې ما نسل تیار نه دی کړی او نسل چې کوم شیانو سره تیارېږي هغه یې ښه تربیات دی. زما علاقې کې چې یتیم رکټې کېږي هم کور دپاره بو جوړېږي علاقې دپاره هم بو جوړېږي مل دپاره بو جوړېږي. وجه دا چې ما څه د یتیم تربیات دپاره شی نشته دي. ما څه نن کونډه دی هغه کور کې هم مجبوری بهر هم مجبوری. وجه دا چې ما کونډې دپاره هم هېڅ ترتیب نه دی کړی او د ما حکومت نه دی کړی. ټولو نه ضروري خبره دا دی چې ته یقین ولره چې مخکې به د ما یو 45% ملک علاقې دپاره د منډې هغه چې دن هغه خپله د ما 100% نه زیاته د ما توجه په د ما اراده بلنده شوې د تاسو په واجب چې څو پرې تاسو غوندې خور فقیر دغه خلک ویلوړي و تاسو هغه خلک یو چې تاسو سره چوکې مندري کې الله تعالی ونه ستوری جوړوي و تاسو هغه قوم غوندې بوري چې تاسو سره څو هم بېایماني کړې دی دولت سره الله تعالی هغه ذلیل کړی دی او خدای دغه ورځ روما ولي چې پټون باندې څه رسي هغه ورځ عبدالخالق ته داسې شی رسي نو زه تاسو ته دا سوال کوم چې الله تعالی دغې ورځې هم مو په ځمکې نه وبستی کړي. دویمه خبره دا دی چې حکومت ته دی چې هغه دور ختم شو چې زه به ایمنې لوټ کولم هغه دور ختم شو چې زه به سنیټر لوټ کولم هغه دور ختم شو چې زه به CNW یا د مونو CPE یا تحصیلدار به زه لوټ کولم هغه دور ختم دی. نن مو ته زورات د روډ دی خو غوښتونکی مې نشته دی. نن زورات مو ته د سکول دی غوښتونکی مې نشته دی. نن زورات مو ته اسپتال دی غوښتونکی مې نشته. زه د آرمي جنرال حضر حیات صاحب ته دا یم زه د خپل ملک هغې ادارو ته څنګه ایسای دی ایمای دی فایو دی د ما ګورنمنټ دی د ما ایمنې دی زه هغو ټولو ته د درخواست کوم چې ته ما نه د آرمي دپاره کسان غواړې چې آرمي دپاره کسان راکړه 10 پاست ته ما ته وایې چې له شیرزي کې ته ما ته یو د 10 سکول جوړ دی. زه حضر حیات کوم جرنیل دی RC زه هغه ته دا یم خپل ادارو ته دا درخواست کوم چې تا ته زه دلمرزي نه کوم ځای کې 10 کس روان سه هلته تا یو د 10 سکول نه دی جوړ تا ته زه خونخیل نه لسیاني نه خواجک نه کوم ځای ما علاقې کې چې کومې منې جوړ دی د هغه نسل په اسلام آباد کې ګټه کېږي. ما علاقې نه عمرخان له شیرزی ګنټې حبیب مالک ګنټې سړی پچېږي هغه نسل اسلام آباد کې تیارېږي د هغه بچي یو سره کلتوس نه وي هغه یو بچي سره لوسي کلشیکوف نه رسي د هغه یو بچی هم هغه نه بې ترتیبه نه راکټه کېږي خو چې د ما بچه بې ترتیبه راکټه کېږي. وجه دا دی چې ما ته چا چېره کړی نه دي. په دې خبرې باندې ګواه دی عمر ملک صاحب په دې خبرې باندې ګواه دی ایډیشنل پی په دې خبرې باندې ګواه دی امام ملک په دې خبرې باندې ګواه دی امام مینګان چې سنټرل کور ته څومره کار شوی دی په کاغذو کې شوی دی چې په کاغذو کې شوی دی نو بیا خیر اوچتول پکار دی. نو زه د خپل ټولو ادارو ته یم چې 4 IDP دا څلورم IDP روانه دی مو په سنټرل کوروم کې 40 میلیون 44 میلیون او دا 13 کروڑ یو بله روان دی. په 2013 کې IDP نمبر 788 کې دا 788 IDP نمبر 788
څه تور نزون ته مو بجلي ورسوله، شمخي ته مو ورسوله، بادامې ته مو ورسوله، چکدارې ته مو ورسوله. په هغې ډي پي کې لیکلي دي چې دغه علاقو ته مو بجلي کلیر کړه. زه د پاکستان ادارو ته یم چې ته لاړ شه جوګي نه پورته که ته بجلي واخله، تور نزون خو وریا خبره دی. سرپني نه پورته که ته واخله وریا خبره دی. که بیا 44 میلیون 40 میلیون پیسې وځي حکومت ته تی غور نه کوي او ته زر پاسېږو بیا مو ته چې ته کېنه ته مسالې جوړوې، بیا ته مو ته چې تو کوم مشران دي هغه مشران تو استعمالوي. بلکل دا مشران دا خلک مو استعمالوي، دغه قوم بوډه به مو استعمالوي ښه حاله څه کله د مو د حق خبره نه کېږي. دویمه دا دی چې زه دا ټول په قوم په توسط سره حضر حیات صاحب ته یم، جرنیل صاحب ته یم چې زه دغه ته لمنه رسو خپل پاک آرمي ته، زه خپل ادارو ته دا لمنه رسو سوال کوم، آرمي ته زه سوال کوم چې نن ورځې پرې زه چا نه یم نسګیر کړی، زه خپل ایمني خپل سنیټر نه یم نسګیر کړی، زه خپل په تحصیلدار نه یم نسګیر کړی. که نه ته جیل ته لاړ شې چې زما 12 کاله ماشومان په جیل کې پراته دي، ما 14 کاله ماشومان په جیل کې پراته دي. زه آرمي ته درخواست کوم چې زه هغه خلک نه یم چې ما نه چې خلک هومره کم تصور کوي. زه ډېر پرامن پاکستانی یم، زه د ملک او د قوم دپاره لګېدلی مشر لرم، د ملک او قوم دپاره ځوان لرم، خو ما ته چا اوسه پرې نه دي څه راکړي چې دا هر یو سړی چې په کاغذو کې کار شوی دی نو بیا ولې د ما کاغذو کار نه ګراوند ریالټي ته نه راوځي، بیا چې زه خبره کوم نو به بیا دا ولې چې ما ته یې څه کښېنه ته مسالې جوړوې، چې کله زه خبره کوم بیا ما ته چې ته مسالې جوړوې، ته د قوم د علاقې خبره به نه کوې، ته کښېنه تو ته خطره ده، ما ته د خطره وي، تاسو ته دی ما ته د خطره وي، د جیل دې وي د مار دې د څه شي وي. خو زه تاسو ته یم چې تا کې کوم زور دی ځوانه، چې کوم زور دی قومه تا کې، ته به د لشرزي حق غواړې، ته د اشکیلو مندخیلو نه، ته به د څمکني زوی مشر حق غواړې. دا حق مو تاسو غوښتلی شو چې دومره کسان مو سوي لاړي. خو زه په لاندو کې حضر حیات صاحب ته یم د دورې ته اپیل کوم چې ته د اشکیلو مندخیلو کې په ګراوند باندې لاړ شه، په روډ باندې لاړ شه، چې تا ته پاته ولې چې دا سرینګر نه هم سخته علاقه دی، چې دا د مقبوضه کشمیر نه هم سخته علاقه دی. ما افسرانو ته 15 کاله کېږي مو علاقې ته ایمني سنیټر نه رسي، 10 کاله کېږي د مو علاقې ته اوسه پرې پي نه دی لاړ، په یې ته ښه زه سوال کوم هغه نه ځي، نو مو علاقه به څنګه ترقي کوي، دا خلک به څنګه بغاوت ته نه راوځي. خامخا به دا خل روډ بندوي، خامخا به دا خلک خپل نسل تېرون دپاره تا نه څه غواړي. نو زه دغه ټول قوم ته یم چې زموږ کومه کمیټي دی ما ته حواله ده خپل کلار چې هغه کمیټي مو مضبوطه کړو، هغه کمیټي باندې تاسو بروسه اعتماد ولرو. د ما څه کومه خبره دی د اعتمادو، د ما خبره څه کومه دی د سروې CLPC سیټیزن لاس اینډ کمپنسیشن پروګرام چې دا د باټه دپاره جوړ شوي دي، چې هر هغه کور چې په جنګ کې ړنګ شوی دی هغه سړي په خپله جوړ کړی وي هغه کور به ته سروې کې خالي خیستلی شي، خیستلی شي نه شي خیستلی. هر یو هغه کور چې ملبه ښه پراته وي پټوکي ښه نه رسي نه شي خیستلی. وجه څه دی؟ هغه هم همدا خبره ده چې ما ورته اوسه پرې غوښتنه نه دی کړې، ما سروې به نن سبا په درګي کې پرې کوي، نو ما ته څومره هغه دی. که موږ به انشاءالله دا کمیټي حاجي صاحب ته یم چې موږ به څو کسان کړو، نو سبا یا بل سبا نه ډېرې ورځې نه ورکوو، سبا یا بل سبا نه به موږ دغه کمیټي نه څلور اندازه کسان شو پېښور ته کرنیل صاحب عادل صاحب مو ته ویلي دي، APA صاحب مو ته ویلي ته هغه نه لیکل راوړه، دا کاغذ نه مانو، ویډیو نه مانو، چې کومې ویډیو کې مو ته DG ویلي دي چې دا خبره تاسو حق دی، دا 25,000 روپۍ تاسو حق دی، د 100,000 کسانو روپۍ دي چې په هغه کې شیرزاد دی، موسسا دی، څمکنی دی، 100,000 کسان 25,000 روپۍ مو ته DG وایي چې تا حق دی، مو ته هغه اداره وایي چې کومه روپۍ کوي چې تا حق دی، او ما ته APA وایي چې تا حق نه دی، ما ته ملک وایي چې تا حق نه دی. نو موږ به د خپله کمیټي څو بله د موسسي خبره به نه کوم، د سنټرل کورم د هرې کونډې بورې خبره به کوم، او تاسو باور لرو چې د نسګیرو تاسو په دغې منډې باندې د ما په ډنګر ګوډو کې اس کولي، د مو په چوکي کې اس کولي، په کې ساخلو له شیرزي کې بیا اس کولي، دا زه تاسو ته یم دا به وي، چې کله دومره لږ لږ ویښي و تاسو به روان کال کس وم،
دا به روډونه پخېږي خو کله لکه نن راغلی بیا به تاته زه داسې تکلیف نه در کوم بیا به پټون هلته درځي جیل ته د چا ونه چوک خو به خامخا قرباني ورکوي دغه کونډو دپاره چوک خو به خامخا په دغه شا باندې متروکې خوري خو ته دا ونه چې دې متروکه وخوړله بس دا متروکه به رنګ راوړي دا جیل به رنګ راوړي دا ګریوان ته الله ستا به د چا رنګ راوړي زه تاسو ته صرف او صرف دا خبره کوم چې موږ به ټوله کمیټي جرنیل صاحب ته ورځو چې د مو علاقې دوره وکړه د الشریزیه دوره وکړه د سمکنیه دوره وکړه او بیا ته وکړه چې زموږ کاغذو کې دغه شاید لندن دی که دا سنټرل کوروم دی تو څو پرې حضر حیات نه یې راغلی تو څو پرې د مو آرمي د مو پښتنه نه یې کړي زه هغه سرینگر مقبوضه کشمیر غتې مو علاقې نه جوړ کړي چې د مو علاقې ته افسان نه رسي نو زه تاسو ته ټولو ته یم چې موږ چې کومه کمیټي دی هغه مضبوطه کړو هغه کمیټي به منډه کوي اول به جیل ته ځه چې هغه نه بعد به د قوم سړی شي اول به ګرمي ته دا ودرېږي هغه نه بعد به د قوم که سړی ودرېږي د هغه کمیټي مضبوطول دي د مو تو منځ کې یتیمان دي کونډې دي د هغه زه حق لرم ته پښتنه وکړو هغه هم حق لري ته مونه پښتنه وکړي خو که ته دا وایې چې به حق نه لري ته یقین ولره چې لري پې چې زه یوه ژبه لرم او زه یې سوچ لرم چې هغو دپاره زه استعمال وکړو دا به مو حق وي زه تاسو ته دا یم که د موږ کوم بجلي مسله دی حاجي صاحب د مړو خبره وکړم کوم ځای کې مړه شوی دی چې هغو ته پیسې کاله ته نه یې وروړي زه درګي ته بله ورځ ولاړو شلو نه زیات مړي دي چې غریبان پرې پړوشینور ته منډې کوي چې ما مړي روپي وکړه مړي ډېره ګرانه خبره چې د ما ورور دی ما بچی مړي بچی دي چې ما حکومت فیسیلیټیټ کړي ما په مرهم باندې دغه ولېږئ زه هغه پسې اخیستلی کړي پاک ارمیا پښتنه ونه کړي نن د ما ناستې ادارې د مو پښتنه کړي نو زه دونه دا پښتنه کوم چې د ناروان نسل تېرول کې بیا چوپ قصروار دی ما معاشره که د ما در ناست بجټ خوړونکي خلک 13 کروڑ اوس یو سکیم روان دی په سنټرل کوروم کې د بجلي 8 کروڑ سامان راغلی دی وابډای 60 کروڑ سامان ما سنټرل کوروم ته سراولی 8 کروڑ کان باندې لکه زما له خبره وکړه میر باغ ته دوره لیکلي هر کلي ته لیکلي دي شای کلي ته نه دی رسېدلی کوم څه مخکیني منیسټریټر سامان ورکړي 8 سمانونو کې ستایي څه دا دا مو ورکړو نو ځکه که د مو د علاقې خپل سړی غلطه کوي هم غلطې او که افسر غلطه کوي هم غلطې نو زه تاسو ته دا یم چې تاسو دې خبرو دپاره د خپلو کونډو بورو دپاره موږ سره ولاړ یو دا دعوا ده انشاءالله تاسو هغه